أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوامي نشنل پارٹی فضلہ نورلائی کی ددے جلسے گران صدر ضلعی صدر قدرمند منظور خان کاکاک او دلتا په مجلس کی ناس دعوامي نشنل پارٹی صوبائی صدر قدرمند اصغر خان اڅکزی محبت کاکا او د نورو پاچیانو قدرمندو مشرانو دلته ناستو کارکنانو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو زه تر ټولو له مخه زه ارباب صاحب ته د عقیده سره ګلونو ته وړاندې کوم الله تعالی دا ارباب صاحب ته جنت ورکړي او د دوی پارټۍ ته د خدای صبر ورکړي. عزیزانو ارباب صاحب خپل ټول ژوند ټوله زندګیه په یو کامي تیري کې تېره کړه. خپله زندګیه خپل سر تر دې کام تر دې وطن قربان کړه. عزیزانو ارباب صاحب چې له کومې کامي تیري سره د ژوند کوي هغه کامي تیري عوامي نشنل پارټۍ د درځنو په حساب باندې د دې کام د دې وطن دپاره خپل شهیدان یې ورکړي ول او ارباب صاحب د هغو شهیدانو پر لار باندې روان وي، د هغو شهیدانو پر سیاست باندې روان وي چې ارباب صاحب نن د دې کام د دې وطن دپاره خپل ځان قربان کړه، خپله ککره د دې کام د دې وطن دپاره ورکړه. بلکې عزیزانو دلته چې نن د عوامي نشنل پارټۍ کم صوبایي صدر ناست دی اصغر خان اڅکزی و اصغر خان اڅکزي ته د پاکستان د ادارو لخوا د پاکستان د ISI او د IMI لخوا چې کومې دمکیانې ورکوي دوی دا ورته وایي چې ته به له دې کامي تیري که کښېنې کني ستا به هم موږ ستا په شهادت باندې رسو. زه اصغر خان اڅکزي ته آفرین وایم چې د ده بابا د ده ورور هغه هم په داسې لار کې ولاړه چې هغه هم خپل سرونه د دې کام د دې وطن دپاره ورکړل. نن د دې فوجانو د دې ادارو چې کومې دمکیانې ودته ورکوي بیا آفرین ورته وایو چې دوی له دې دمکیانو له دې دغه چې کومې دمکیانې ورکوي له دې څخه دوی نه ویرېږي. نن هم د کام د وطن دپاره د کام د وطن د مبارزې دپاره نن د بوري ښار ته راغلی دی د خپل کامي تیریک له لارې څخه. عزیزانو موږ پښتانه ټول ژوند په دا کې تېر کړی دی چې زموږ هغه شهیدان دې کام دې وطن ته باره ورکړي دي هغه کامي ګوندونه دي لکه هغه د عوامي نشنل پارټۍ په شکل کې، لکه هغه د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ په شکل کې، لکه هغه د پښتون تاپوز مومنټ په شکل کې د کامي ګوندو د کامي طریقو د کامي ځوانانو د کام د سیالۍ دپاره د کام د یووالي دپاره او د لر او د بر افغان دپاره هغه شهادتونه ورکړي دي چې دنیا یې تصور نشي کولی. ارباب صاحب پر دې باندې شهید سویا، ارباب صاحب په دې باندې شهید کیا چې دا د افغان خبره کوله، دا د افغانستان خبره کوله. ارباب صاحب پر دې سیاست پر بنیاد باندې دی په شهادت باندې ورسېده چې د بهر وخت دې تحریک دې پارټۍ د افغانستان د استقلال خبرې کړې ده. د افغانستان کې چې کوم جمهوري حکومتونه ول د هغو خبرې کړې ده. نن چې زموږ و دې ځوانانو ته کومې دمکیانې ورکول کېږي د هغه وجوهات دا دي چې نن په افغانستان کې د افغانستان کې چې کوم حکومت یې نن جوړ کړی دی دا یې له بلې خوا راوړی دی دا د دهشتګردۍ او دا طالب ګردۍ چې کوم
چې حکومت د دې په خلاف باندې چې زموږ قومي ګوندونه چې دي هغه د افغانستان چې کومه خبره کوي ځکه چې د افغانستان د جوړولو دپاره او د پښتون قوم له غلامۍ د خلاصولو دپاره چې هر څوک دا خبره کوي او د هغه به شهادتونه وځي. آخري خبره کول غواړم دلته چې ما درته وویلې وازغر خان ته کومه دمکیانې ورکوي دا رنګه د پښتون تاپوز مومد چې کوم کارکنان یې په جیل کې کښېنولي دي د ګیلمن د ادرامان وزیر په شکل کې په هغو باندې د ظلم د جبر چې هغه ویډیو په جوړې کړي دي چې تاسو له افغانیته څخه کښېناسته او دا د ظلم او د جبر چې کومې ویډیوګانې دي نن پښتون داسې د یووالي خواته راغلی دی ځکه چې دا نن ثابته شوله چې نن په بوري کې ټولې قام پرسته ګوندونه پر یوه سټیج باندې ناست دي چې موږ ته خدای تعالی وس راکړي چې په دې ادرامان او په دې ګیلمن وزیر باندې چې دوی کومې ویډیو جوړې کړي دي او د اصغر خان اڅکزي غوندې انسانانو ته دوی دمکیانې ورکوي. وخت به راځي بیا به موږ ته خدای تعالی وس راکړي چې بیا به دا ویډیوګانې په دوی باندې موږ هغه ویډیوګانې په جوړو چې بیا به دوی د پښتونستان د زنده‌باد ناره به هم کوي او د افغانستان د زنده‌باد ناره به هم کوي او هغه وخت را نږدې دی کور مو